ټولو نه اول خو زه تاسو میډیا ډېر شکرګزار یم، شکریه ادا کوو. تاسو راغلو، یقینا دا ډېره یوه المناک حادثه وشوه، ډېره غمجنه حادثه وشوه. تقریبا در نیمې بجې وې کله یو طوفاني باران ګلي هوا دا راغله، نو اچانک اعلانونه شو، ډازې شوې، د بدامې خلکو چیغې کړې په هغې ګلي کې هغه طوفان کې. څه کله مو راغلو، جلیل نامې یو غریب عجز سړی دی، غریب پردی ټکسي چلوي، هغه کور غورځېدلی و. هغه په کور کې څه د کومې زنانه غریبانې بند وې، ماشومان ورکې بند و. دا اوس کوم ماشوم ژړا تاسو واورېده، الله ته چوک ساتي، الله بهتر پوهېږي په هر یو کار باندې. دا ماشوم ورکې باد شو، راومبستو، د زنه خو سیریس زخمیان دي. یقین وکړه زه تاسو بوزم، څه تاسو هغه کور وکسو، د دې کور وکسو، سوال نه پیدا کېږي څه ته وایې زه دینه بعد چې ته ژوندی کس وځي. دینه مخکې یو باران شوی په روژې مبارکې کې ډېر انتهایي د عاجزانو کورونه وو. یو نامه ملنګی و، بل نامه سید خان و، غریب هغه معذور دی، په کاټ پروت دی. یو محمد جان چوکو ته ملنګ نه وایي، هغو کورونه غورځېدلي وو. بیا د هغه بل کور پرېوتو، خو د دې 4 کمرې دي ټوټل ډیمیج دی، مکمل غورځېدلی دی. کور د په بلا ولګي، خو څه دیو دا کوم انسانان دي دیو ته دغه هغه نه وای رسېدلی. په دې کې کومې زنانه دي یا زنانه وو نامې هم سره دي. دې کې یو وړوکی ماشوم بچی دی، هغه ډیډ باډي دی، هغه ډیت وشو. اور ورسره 3 زنانه دي اور 3 ماشومان دي او یو غټ سړی دی اقرب هغه عجز. نو بس دغه څه کوم فضل الرحمن نومیږي، پړه چمکني سره د هغه تعلق دی. دا غریب هم انتهایي عجز غریب سړی دی. پلور کلته د عید دپاره څه کومه د دې کور والا دی دا راوستلې وه، خو الله پاک څه چاته کوم څه لیکلي والقدر خیري و شري، الله پاک طرفه دی، هر شی خدای طرفه دی. کنې انشاءالله تعالی دا ورځه به هېچ چا په دې نه راوسته، خو خدای نه راغله. الله د دې ته د دغې صدمې برداشت کول مو دا مطالبه دی، غټه مطالبه. زه دا یوه کوم څه بادامه که زه موږ کوزه راشو، کوزه نه ورته یې تاسو سنټرل کوروم کې او که سنټرل کوروم ته لوړ شو نو تقریبا 5 کیلومیټر بادامه منورې دی، هغه ډوګر منورې دی. څه د هغه د ټي ایم او صاحب والا ګاډي مو ته رسېږي، د فایر برګیډ ګاډي رسېږي، یا نور د دې والا څه کوم د دې کارکنان دي یا چوک دي یا څه دي د دې د هغه والا د ټاون کمیټي والا څه دا مو ته رسېږي. نو هېڅ چوکه ژوندي نشي پته کېدی. ما حکومت دا مطالبه دی څه سنټرل کوروم سره که مو ته هغه څه کوي الله دې خوشحال کړي. خو زه اسسټنټ کمشنر صاحب نه و کرنل صاحب نه و ډي سي صاحب نه دا مطالبه کوم څه ما بادامه دا لوړ کوروم کې داسې حادثاتو کې ته شمار کا. او اسپتال ته مو راغلو، د ساده اسپتال څه کوم کمایي مو ته اوسه کې برېښي نه، هغه کمایي به ډاکټرانو ته پته لګېږي. خو فلحال په دې وخت کې څه څوره د اسپتال عمله دی، انتهایي شکرګزار یم. زه شکر ادا کوم، کروڑاو بار شکر ادا کوم. مو سره نور الفاظ نشته، ښه الفاظ دا دي ښه الله تعالی د دیو دواړه جهانه ښایسته کړي. څوره ډاکټرانو څوره سټاف والا وو، انتهایي موږ کار ته نه یو پرېښي، سټریچر ویلچیر ټول دیو کولو. او نو اسپتال کې څه کمایي حکومت نه مو مطالبه دی دا کمایي ورته پوره کړی شي. سر چې دا راته وایه دا خلک څه کله زخمیان شولو نو دا اسپتال ته راوړلو کې چا څه مدد وکړو یا اپنې مدد آپ تاسو خپله راوړو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا تقریبا 37 دن نه بادام ویلفیر یو تنظیم جوړ دی. الله د هغو سره ښېګړه وکړي. د هغه تنظیم امیر مولانا سید زبیر صاحب دی، جنرل سیکرټري جمال صاحب دی، سرپرست اعلی څه کوم دی د هغه سیال خان حاجي دی. نو هغو موږ ته دا ویلو زه تاسو راشو 3 ټیم امیر صاحب جوړ کړو. یو ټیم یې واستولو د دې کافن تابوت وغیره دې پسې، بل ټیم د کوم ډیډ باډي وه دا اسپتال ته دی وراوړه، او بل مو والا کوم ټیم دی مو یې زخمیانو ته راوړو. نو مو تنظیم والا څه کومه دی امیر صاحب په حکم باندې د دیو څه کوم څه شی وي څه ضرورت وي دیو ته یا د دې مردا ته یا د دې زخمیانو ته انشاءالله هغه مو بالکل شانه به شانه ورسره مو خپل ویلفیر والا ویلور دي بیا به کوو یو دانه چې مو دغو سره یو کوم ځای کې داسې حادثه وشي انشاءالله مو بسو. و دین علاوه زه د امیر صاحب د خپل تنظیم دا شکریه ادا کوم، سیول ډیفینس کوم جوړ شو
په کراچي کې مولیدو په پېښور کې مولیدو خو ساده نه څه چا د دې بنیاد ایښی دی الله د هغو بنیاد جانات بنګلې کی د مو امیر صاحب 36 نه مې د بدامې سیول ډیفینس ښه تکړه کسانو ورکړي دي ټول اف سی بی سی ورکړي دي انشاءالله یو حکومت پرې نه دی محدوده څه کوم ځای کې ضرورت وي د مو تنظیمونه علاوه نور کوم تنظیمونه په کورم ایجنسي کې دي ورسره سیول ډیفینس والا به انشاءالله حاضر وي حکومت سره به مو اوږې په